خپلو بچو ته دا زده کو. ختم نبوت وایي څه ته؟ د دې علما مختلف تعبیرات کوي. یو ښکلی تعبیر یې دا دی، د نبوت سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه شروع شوې ده او اختتام په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شوی دی. اوس زموږ عقیده دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس نه نوې نبی راتلی شي نه نوې رسول راتلی شي. خو چا هم د نبوت دعوه وکړه، مرتد د مرتد کافر دایره اسلام نه خارج، واجب القتل. دا ټکی زده کړئ، واجب القتل دی. نو چې کله حکومت د دې دپاره اقدام نه کوي، بیا زموږ مسلمانان یو ادنا انسان به راپاسېږي، هغه به اقدام کوي. څوک د نبوت په شان کې ګستاخي کوي او دغه صادر کې خپې نه نباسي، نو بیا به یو ادنا انسان چې په ظاهره به مونځ هم نه کوي، په ظاهره به د سنتو خیال هم نه ساتي، خو د ایمان جذبه ګورئ دا یو داسې ده چې دا بیا څوک نشي منع کولی. دا به راپاسو د دې سړي سر به خورئ. نو بیا خلک څه وایي؟ دا دهشتګرد دي. ولې زمونږ عقیده چیلنج کېږي؟ د مسلمانانو زړه ته ولې تکلیف رسولی کېږي؟ ولې د قرآن په شان کې ګستاخي کېږي؟ مونږ خو کله چېرته عیسایانو په کتاب باندې اواز اوچت نه کړو چې دا دروغجن کتاب دی، نعوذ بالله. کله خو مونږ په عیسی علیه السلام ستاسو په پیغمبر باندې اواز اوچت نه کړو، خو چې اوچتېږي زمونږ په پیغمبر باندې اواز اوچتېږي. که اواز اوچتېږي په قرآن مجید باندې اوچتېږي، خو معلومیږي دا چې دا حق دین دی، دا پاتې کېدونکی دین دی، دا د کامیابۍ طرف ته بوتلونکی دین دی، او دا هغه دین دی چې په دې باندې په دنیا او آخرت کې د کامیابۍ وعدې دي. په هسې ونې باندې څوک اعتراض نه کوي چې کم کې میوه نه وي، هغه ونه باندې غزار کېږي کم کې چې میوه موجود وي. نو هسې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا کم اعتراضات کېږي، دا کم نشانه جوړه شوې ده، نو دا هسې نه کېږي. تکلیف دی ورته چې دا مسلمانان او دا علما او دا طلبا هر ځای کې مسله د ختم نبوت بیانوي، دې ته ډېر زیات تکلیف دی. په دې مسله چې څونه خلک کار کوي، هغه زر تر زره د شهادت په مرتبه باندې فایز کېږي. وجه دا ده هغوی ته ډېر تکلیف وي. نو عاجزانه درخواست درته کوم چې مطلب مې دا و، یو څو ورځې مخکې زما د دې مسلې ډېر زیات د چا سره بحث رالو، داسې رالو تپوس یې وکړو چې دا مسله د ختم نبوت څه ضروري خو نه ده جي چې تاسو وایئ چې دا څوک ونه مني، نو لہذا دا کافر دی، ویم ظالمه دا څه وی؟ د قرآن کریم د 100 آیاتونو نه ثابته مسله ده. کو د قیامت نه سړی انکار کوي کافر دی چې قیامت نه مني، همدغه شان د مسلې د ختم نبوت نه چې څوک انکار کوي دا هم کافر